اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما سره په سټیج باندې ناس مشران ملګرو ما ته مخامخ مشرانو کشرانو امزولو السلام علیکم. الله مو خوشاله ساته، الله مو آباد ساته. ټیم کم دی، لکه ډېرې خبرې نه کول غواړو، خبرې ډېرې دي، خو بس موږ چېرې پروګرام شارټ کړو چې څوک تنګ نه شي لکه که نه. نو دغه زمونږ په دې سلسله کې زمونږ دا پروګرام و، دا زمونږ ایمز دی چې لکه داسې دا پروګرام په ډاګوسود کې به هم کېږي، مختلف هر یو کلي کې به دا پروګرامونه کېږي. بیا به دې نه دا یو پروګرامونه به لیسټینګ کېږي، بیا به راغونډېږي او بیا به هغې کې چې کوم مثال کې کوم علاقو مارک سیوا وي به موږ سره بیا رابطه کوي. موږ به دغه هلکانو جینکو سره بیا والدینو سره بیا رابطه کوو او انشاءالله تعالی امید به لرو. باقي مخکې څه کېږي نه کېږي د هغې موږ چاته څه دغه نه ورکوو چې یاره مثال خبره څه ورته بچي ورته پخوا کې نه ورکوو. کېدای شي ګورنمنټس دی، این جي اوز دي، ارګنایزیشنز دي، ادارې دي، لږو کې ډېرو کې ونه کي مثال یو خبره ده، خو مونږ کوشش دا دی چې خامخا څه ناست وشي او ډېر وشي. لکه دغه یو سلسله ده، دغه یو زموږ پروګرام دی. په دې دغه باندې زه دا ټول ملګرو ته دا وایم، مونږ د کلي په وساطت سره یو پیج هم جوړ کړی دی، د واتساپ ګروپ دی. ډېرو ته پکې پته شته، ډېرو ته پکې پته نه وي. نو لہذا په دغه ګروپ کې چې کوم میسج وشي، خصوصا چې کله د ګروپ کې چې کوم ذمہ دار کسان هغه میسج وکړي، نو هغه میسج شاته خامخا څه ناسه مقصد پروت وي، لکه څه ناسه مقصد به خامخا هغې شاته وي. اوس خو چې مثال کې تو پر دغه مقصدونه مونږ په ګروپ کې شیر کوو نو به ټوله ورځ به هغې نه هغه پروګرام چې خو مهرباني کوئ چې کوم میسج راشي او تاسو ته پته ولګي چم کې، ګوند کې، په کور کې، خاندان کې، فیملی کې، په کلي کې، په مالت کې سم داسې مثال کې طور پر یو کس ته بینیفټ رسېدی شي، نو کوشش کوئ چې دی ته نه بینیفټ ورسوي. زار چاته دا وایم، مونږ ته ډېر خلک داسې وایي چې مړه دا این جي اوز دی، ارګنایزیشن دی، ډاکټر صاحب دی پکې پیسې جیب کې اچوي، دی ته پکې پیسې میلاوي، دی ته پکې دا میلاوي، دی ته د تاسو دا نن د سټیج نه پکړنی د پروګرام په نظام پور کې وي، د موږ د ارګنایزیشن پروګرام وي، موږ ته به د هغې خپل ټي ای ډي یا پروګرام چې به موږ ته میلاویږي، او که پروګرام په تارو کې وي او که پروګرام په رسالپور کې وي موږ ته به د هغې میلاویږي. خو موږ دا کوشش کوو چې دا پروګرام موږ خپل کلي کې وکړو، زموږ ته که ټي ای ډي میلاویږي که هر څیز موږ ته میلاویږي، خو چې زموږ خلکو ته پکې څه میلاو شي. زموږ خپل دغه سوچ دی. نن په ترنا فارم کې پروګرام دی، نن په ترنا فارم کې بیګا تاسو پروګرام تاسو په خدای باندې یقین وکړئ چې ایز ا چیف ګسټ ما لپاره ویلي وي، ما ته ډاکټر صاحب ته به راځي، ډېرو ملګرو ته پکې پته هم وي. نن په ترنا فارم کې دغسې پروګرام دی، ډسټرکټ پېښور هم دغه سیسټم دی. لکه نو ما ورته نه مونږ ما د خپل کلي پروګرام دی، ما کلي کې پروګرام ارینج کړی، زه څنګه لکه هلته کې درشم. نو زه تاسو دا وایم چې لکه دا نه دې کې د سیاست څه خبره ترشته دی، نه په دې کې د ووټ څه خبره ترشته. ووټ په کوم مثال کې پر موږ غواړو 2026 کې به خلکو نه چې کله د الیکشن ختم شي، 2026 کې کله ملي ممبران ختم شي، بیا به موږ خلکو نه ووټ غواړو. دا خالصا د ارګنایزیشن د این جي اوز په سطح پروګرامونه دي، په دې کې بړ چړ کې حصه اخلئ، په دې کې بړ چړ کې حصه اخلئ. ځکه چې ډېرو ملګرو ته پته ده، زه داسې بیا ما عثمان دا ناست دی، عثمان دا ناست دی. مونږ که چېرې فرض کړه مونږ سره دا قوم، مونږ سره ملګرو، مونږ سره دوستانو ملګرتیا کړې وې، نو نن تاسو د محمد حسین هم دا دی ولاړ دی، ښه دام پکې شته دی، لکه د شیخانو نه شهاب دی خو نه دي راغلي. نو د نظر د کور نه چې کوم سایډوال شروع دی، نو دا به تر هغه دی کوم چې پناکوټه لرې راکوځي، دا سایډوال به دواړو طرف ته هغسې و، لکه دواړو طرف ته به لکه د یو کس اواز او د لس کس اوازو کې فرق وي. لکه نو مقصد به دا دی چې لکه فرض کړه چې کله د ارګنایزیشن د این جي اوز په سطح باندې پروګرام وي، بړ چړ کر کې پکې حصه اخلئ، که هغه زه کومه، که هغه بل کوي، که بل چې څوک هم پکې کوي. لکه ځکه چې این جي اوز کارونه دا د کمیونټي دپاره وي، دا نه د یاسر چیرمین دپاره وي، نه د الیاس ممبر دپاره وي، نه د محمد حسین دپاره، نه د عثمان دپاره وي. نن په کلي کې سلای سنټر د عثمان دی په ځای کې کولاو شوی دی، عثمان ته به پکې ما ورته پکې عثمان ته ویلي دا د سټیج نه چې کم از کم 3 زنانه پکې د خپل کور وکړه، ځکه پکې وکړه چې دغه ته به مونږ ور چاته ټکو. بیا په هغې باندې ځینې خلکو شکایت وکړو چې عثمان پکې د کور زنانه کړي دي، لکه دا ورته ما ویلي د سټیج نه وایم، ځکه چې مثال کې تو پر مونږ زنانو اوبه پکار وي، زنانو ماشین پکار وي، زنانو کینچي پکار وي، نو زه مونږ به چاته آواز کوو. لکه ګوره سوچ خبر هم ده که نه، لکه لوگونه دا مایند چینج کېدل هم پکار دي که نه. هلته کې مثال خبر 40 پکې فیمیل لګي دي سلای سنټر چل زده کوي، 40 پکې لګي دي جینکې پکې د بیوټي پارلر چل زده کوي، 40 پکې هلکان د الیکټریشین چل زده کوي، 40 پکې هلکان د موبایل ریپیرنګ چل زده کوي. قسم مې په خدای کې د ما خاندان پکې یو قسم شته دی، نه مې پکې خور شته، نه مې پکې ترور شته، نه مې پکې مامي شته، نه مې پکې چاچي شته، نه مې پکې بل شته، دم پکې نه کولو. خو دا ورته ما وویلې چې ته به پکې دا کې، ځکه چې دغه ته مونږ چاته بیا ورټکو، لکه فرقه زنانو څه کار راپېښ شو او ټولې پکې پردۍ زنانه وي، نو عثمانه ته به څنګه چاته آواز کوې، زه به چاته آواز کوم. نو ګوره دغه څیزونه دي، دا مونږ د کمیونټي دپاره، د علاقې دپاره مونږ دا کوشش دی چې د علاقې ته څه ناڅه خامخا راشي، خامخا څه ناڅه راشي.
زمونږ ارګنایزیشن دی زمونږ ان جی اوز دی دا په کې پی باندې رجسټر دی دا په ډسټرکټ نوشهره باندې چیرمنشپ دی دی که کار په نظامپور کې کېږي زه ورته کار په رسالپور کې کېږي مثال خبره ده زمونږ مثال خپل هغه چې کوم پروګرام بیا به وي نو دغه سوچ او دغه ذهن لکه دا چې کوم دی مطلب دی چې دا د مونږ ته پکار دي چې دا د مونږ خپل سوچونو ذهن نه وباسو دا مونږه نن دا لکان مثال کې طور پر دی ټیک ته زه دا منم دی ما زویم پکې په نمبرو کې مارکس کې پکې شته دی جنکې نه دي زما یو ماشوم هم پکې نشته دی خو د کلي ماشومان خو پکې دي که نه لکه که لاړې پکې مثال کې طور پر یو جنۍ پکې مثال خبره مخکې لاړله ای ته سکالرشپ میلاو شو ای ته ښه یونیورسټۍ کې دغه میلاو شولو می بي کېدای شي مثال کې طور پر ورلډ بینک والا موږ سره خبرو کې د مونږ یو ماشوم بار واستئ څوک خو به وشي چا خو به څه وشي که نه نو خدای دپاره لکه د یو میسج بیا کوم د یو بل خپې وان یو بل پسې خبرې کول یو بل پسې سپکې ډتې کول دا هسې فضول کار دی نه دی بجای دی چې په دغسې باندې مونږ وخت خرابو مونږ یو بل دا نه چې یو بل نه مونږ خپه راکاږو مونږ ته پکار چې یو بل ته مونږ لاس ورکو نو بس په دې خبرو کې که څه مانه څه غلطي شوي تاسو نه بخښنه غواړم معافي غواړم انشاءالله تعالی پروجیکټ را روانې دي الله به پکې خیر را پیش کړي دغه ګرل سکول کې الحمدلله ستاسو په دعاګانو سره کار شروع دی 2 نمبر سکول کې کار شروع دی مونږه 3900 کورونه د کلي نه لیکلي دي الحمدلله یاسر مونږ سره په دې کې 2 ځل میټینګ کړی هم دی 3900 کورونه مونږ لیکلي دي همدې دپاره مونږ لیکلي چې هر یو کور ته چې کم از کم څلور شیشې یو بیټري یو پکې 2 لیټرونو سیسټم وشي چې دا بجلۍ دا بلونه پې باندې کم شي روانې دي کېدای شي کال پس کېږي شپږ به مونږ یو بوټی وکرلو مونږ به نو بل ته به بل ولاړو دلته به بل ولاړو دلته به بل ولاړو انشاءالله څوک به میوه وخوري که نه انشاءالله تعالی نو کوشش په دغه کوو بل مونږه د جلوزۍ ویلفیر فنډ په سطح باندې یو پروګرام شروع کړی دی نو په دغه پروګرام کې هم مونږه ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ او مونږ خواست کوو چې دا خالص الخاص د جلوزۍ د عوامو د کلي دپاره دی زمونږ د علاقې دپاره دی هم د علاقې د کلي د خلکو د تاسو 1500 200 100 روپۍ هر په هغه ځای کې مونږ لګو چې مثال کې تو پس ګوره ټرانسفارمر دی هغه مونږ ته مثال کې طور پر فرض که سرکاري طور باندې ټیک شي هغې پسې ګاډی ځي هغې پسې ګاډی راځي مثال خبر دی هلته کې الاینمنټ چې اوبه میلمانه روټۍ ښه بد خامخا کېږي که نه نن سبا ګرانه ګراني ده